आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। The number you have dialed is on another call. Please wait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Izzatullah साहब څنګه حال ده؟ الله فضل او تاسو ښه صحت مو ښه؟ خیر دی الحمدلله. خپل شی وخت زندگی شاته ریږي. مهرباني الله مبارک مهرباني الله شیخ عزتالله صاحب د اشفاق خبرې کوم یوې د مسلې تاسو مې کوله. وای شیخ صاحب مسله دا ده که یو سړی دا هغې نه الموز کزو شوال یا د شرعي عذر د وجې نه یا د دنیا په کار کې مصروف و یا د بل څه غفلت د وجې نه نو دنه الموز کزو شواله اوس په دې فدیه دا یې څه ورکوي؟ کوم چې وروره قصدن قضا شو قصدن د دې ته وایم ګوره چې ناست دی په دوکان کې ناست دی په کاروبار کې دی لوبې کې کرکټ دی فوټبال دی دې ته قصدن وایي او دا د قضایي راوړي دې لپاره قضایي نشته دې که قصدن قضا کړی نبي علیه السلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر کفر ته ورسېدی دې فدیې سره فدیې مدیې نشته توبه به وباسي او لمونځو ته توبې سره ګرځېږي خپل پنځه وخته لمونځ به پابندي کړي. شیخ صاحب که بیا یوه کس داسې لیکلي وي چې عیسی صاحب په فدیه ورکوي په خپلې کتابه کې نو دا خبره به دا خبره غلطه ده چې فدیه شریعت نه راښودلی بس توبه وباسه فرض لمونځ پنځه وخته کوه نفلونه چې ښه ډېر کولی شي هغه ورسره کوه. شیخ صاحب دا خو تاسې فتاوا ستریه کې عبدالغفار صاحب لیکلي دي چې کوم سړی چې بغیر د عذر نه د ده نه لمونځ کزو شي نو دی به 3 روپۍ فدیه ورکوي. دا غلط کاملی کریم غلطی فتح صلاحیم نه پیژنم بولم کوم کس چې موږ قضا شو هغه فدیه نه ورکوي دا ورکوي قضایي نشته قضایي که مثال قصدن و هغه به توبه وباسي او که قصدن نه ده د پاتې شوی او یا مثال تهیر شي بیا یې لمونځ وکړي. دا خو بیا د عبدالغفار ذهبي صاحب سلفي صاحب چې کومه خبره لیکلې ده الله بنده ته ته انشاءالله او رسول فدیه راښودلې که اسمانه ماته شي هغه مې لیکلي دا خبره غلطه ده ښه. صحیح شیخ صاحب یو بل کلیپ مې درته وویل اورېدل ته وویل چې امام صاحب ته پټۍ سپاره هم نه وایو دی. نه موږ ویل امام صاحب پټۍ سپاره نه ده لیکلې او یاده چې غیر مقلدین څومره مشرون چې دي هغه خو دا خبره کوي چې امام صاحب تر 5-6 لک احادیث زبني ویلي وو. دا ټول درو خبرې دي 5 لک یو حدیث بیان کړه یو حدیث بیان کړ امام صاحب حدیث په بالکل د بیان کا هدایت سے عالم یو حدیث بیان کما سره خپل خبرې کوي هغه بجلی کړي موږ د تقلید کوي امام صاحب تقلید کوم کړو یو لیکلي یو شیخ صاحب مو خبره اوروا اعلام المواقعین کې محمد جنگړي صاحب لیکلي دي چې امام صاحب ته 5-6 لک احادیث شوي وو. دا درو خبر د کلیکلی یا درو خبر ده. شیخ عزتالله صاحب دا خو بدایتو څه څومره مشرون چې دي دا ټول دروغجن دي دا خو بدایتو څه کوم جماعت کې دا ټول په دروغو باندې بنا ده. نه تاسو دین دروغ ده ځکه تقلید بنا په دروغو باندې ده پوه شوې تقلید چې ته چې حواله ورکړې ته چې حواله ورکړې دا دروغ دي ښه نبي صالح هغه وایي چې لکه حدیث یا چې لکه چې پنځه حدیث یا بیان کوي حدیث بیان کوي تو مولا لیکلی دي دا خو دې ته خپل مولانا پښتنه هوګا چې خبر ده اعلام المواقعین کې که حواله به اوس ته پیش کړي چې په واتس اپ تیرول دا په واتس اپ باندې به ډیرول دا دا یو حدیث پیش کړه حدیث چې پیش کړی امام صاحب چې دا یو حدیث پیش کړی نه د خپل مولا ولې خبره اوس نه منې دا تر الله تعالی روزه دربانې 13 شو او تمام تخلیص پر ګنج پروت نه خدای الله په دې روزه کې نه پوهه صدا عوام گمراه کوي په خبرو باندې چې امام صاحب نه پټای سي پران آئین دي کړی دا نه دي کړی کوم څه دي کړی دا خو ته بیان راکړه ته خپل کتابونه نه خبر نه ګورته کې جاهل مقلد نه وي ګوره کوم ته جاهل مقلد نه خبره عزت الله صاحب د کوم خبره نه ورته باندې ګټ کوم الله تعالی په واقع کې کوي ته جواب نو وی ټلیفون هو وکړ کوي
ګوره مقلد جاهل ته یو کس راشي چې ګوره جاهله مقلده ته ما ته وایي چې امام شپږ لکه حدیث لیکلي او بیا لیکلي هغه تا ته وایي چې ما ته یو کس اعتراض وکړه چې ته ما ته یو دوه سره پېښ کړه او ته مقلد ورته وایي چې اعلام الموقعین کې لیکلي او چې لیکلي دا به ستا جهالت څه چې مکتوب دی خو مقلد یو احمق کې جاهل وي ها خو دا خو داسې ډول شیخ صاحب چې دا فتوا دی دا په اسحاق بټي صاحب باندې ولګوه په جنازه دا دا ولیکلي شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې ولګوه په صالح ابن فوزان باندې ولګوه منهاج السنه د عربی کې چې کوم کتاب لیکله هغې نه د امام صاحب جاهل باندې نه کېږي چې جاهله قسم جاهل د دنیا په وخت باندې قسم په الله که زوینه تو دومره غټ جاهل یې